مخته خبره حکم الامر نوعان اداء و قضاء. ادا چې شتل شي تسلیم عین الواجب کوم شی تو سره دا ماغه شوند ادا کی تسلیمی کی تسلیم چې شتل شي چې څه ویر کی او بل شه د قضا چې شتل شي سماغه شان دی خو نه یګانا خدیمغه په مثل شي یعنی ما ثبت بالامر هو الوجوب نوعان دوا قسمه ده وجوب و ادا وجوب قضا سیده فالأداء تشتغل شيء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني إخراجه من العدم إلى الوجود في الوقت المعين له سو شادر بن يجب شو هذا أول نو كنا واستوا كرديت تشنيل شيء إخراج من العدم أول كنو بدرو بسألو في وقت معين كي وهذا هو معنى التسليم ما يلشي وإلا فالأفعال أعراض كان أصل كي خد سورة كورونا تكيدو خا أعراض دي قتل نشي كان المنز دوا كرد کوم المنز نشته ورګه المنز قتل نشي عرض ده کنه عرض ده ته قتل شول المنز د کول خو المنز نشي قتل ذکر دوا کړل سل کرا بیم لیلی کړل ذکر کوم په لوړه نشي لیدای اعراض دي نو کدا سی وتې س اخراج نه عدم نه وجود تر بسل اندادي سواد کړلو پوي شوي لا تصور تسلیم هدا خت نشي شو تسفر د غنم خو نه دي سل روي کا وته څنګه تسلیم عین الواجب نه وته دو شنه دي کنه ستې تسلیم کوي تسلیم چې شتل شي رو قدم روخ سره تسلیم شولو د المس څنګه تسلیم نه ته وایي دو خو عراض دي کنه دو نشي کتل لوس کې نشر نه ول کلاک سلاکانې نه کتل شي د شي د څنګه کوي نو د تیس بس معنا دي تسلیم انداده کنه چې شاپ ماغه ټیم کې واګي صحیح ده کنه نور قتل نشي د شنه عراض دي خایو عرض وی جوهر شي دا لوټا جوهر د کسي رخصتل شي عرض نشي رخصتل د کومي خبري مو کې روخ لچش ولې دوه روخ لس جامې په باندې کې یوس چوته بیر کو زون سره ووري بیا ورېدل شي دوباره سټیفي کې اغا نشي غکوال چې شو نشته ورکی د خبري کوم ځکه نشته ورکی ها خدای دوره طاقت دي زمانه کې انسان دا ور کړل څه خبري اوس په دوره پیږي سره ټیپ کې خدای نور کسی نه څنګه روغی شنه دي زیړی ودی دي سربخانی څنګه روغی اچرګي غونی روغی کمرغی غونی نشي د خبري څنګه روغی نشي دای کنه اندي ته اعراض يل شي اگر ذکر في اصول وذكر ذكر في اصول یا ذکر في اصول فخر الاسلام وغيره تسليم النفس الواجب یا عین الواجب کا هو نفس الواجب کا هو ایک بات بالامر فاعترض عليه تس پر زر اعتراض ہو گیا بان نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت نفس وجوب خودی وقت دی واجنه کی کنه امر دی واجنه خو نه ده کنه مو تی چې اجيب بان قول بالامر دلته کې چي دي کنه چې تسلیم عین الواجب بالامر دی معنی څه ده متعلق بالتسلیم د عین الواجب لپس څه ده چې سره تړل شو ده یا بالامر ټکا د تسلیم سره تړل شو ده ښا کنه لا بالواجب واجب سره ما لګو بالامر تسلیم سره وتړل شو عین الواجب سره نه تړل شو نه سمانه شو تسلیم بالامر عین الواجب سید د سنه د عین الواجب تسلیم عین الواجب یعنی عین الواجب بالامر د سنه ده ها ټیک شو ولهذا بدل المسند بريم الله قول زم مسند ذکر دا خبره بدله کې نفس الواجب يقول عین الواجب نفس الواجب په ځای شي ویلو ليعلم صفته اولغي ان النفس الواجب او عينه چې نفس واجب نه وته یا عین واجب نه کومه د اسمون رنگ شلو کنایه عن اتيانه په الوقت معنی د وخت کې کور وکي دره نزک خبر په اشار شي خال صوت پرینګ دی پرې دی د صوت سنزک خبر په سار شي دروغونه شوته ته اوس دروغونه وای کنه د ویل ضرورت از لوړې ته پس ډایرک به ستات از لوړلې به خدای نه پرېګې د دنیا کې کنه سواړي وړي خبره خلکو کې نه سي وړي خبره بنانه سي غاټو کې نیول کوله فلا حاجه الى زیاده قول في وقته كما زاد البعض لكزن علماء د زیات کړي دي خا کنه په وخت هي راوړ ده وكذا الى قول زن الى مستحقه تكار بس لسعين الواجب بالامر الى مستحقه لان قول بالامر سامر دويلو خيدل عن الامر هو ان الامر هو المستحق شي امر سوق ده خو ماغه مستحق ته الله تعالی تیلی وای که ماغه مستحق شور کی مستحقی هیڅ تر بوسي ټیک شو زنه خبرې د سې دو راوړلې ضرورت نشته خا کنه بس هغه خپل پاته لګيږي دا غ شاور ورسوا
دا شای مغه خپل سړی تور ورسون جواب ته خبره ماته خود رسیدلو خونه د خلکو تیر کې چې د دستواله خمغه طبي کې اوان تیلیا چې د یوسبیاتي خپل سړی نه لا چوته ورنه کې دوه خبر کوم زینه روغلي خپل چوته ورنه کې خصویری کې هوتاون د په بل شد وقزان هو تسليم مثل الواجب به دا عطف دخا على قول اداء بمعنى وجوب قضاء هو تسليم مثل الواجب بالامر لا عينه عين شيء نوي خاكنه بلکې مثل الشيء أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت وكان ينبغي يقيد بقوله فكار تداد چې د سقيت پکې ولګي چې اداء مثل الواجب یا تسليم مثل الواجب من عنده دوی ورکی خاکنه ليخرج اداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر امسه سنن مسبخين لكم ته المن سعد کیا غد سبو مسبخين لك زين وزي خاکنه ټیک شو دک سبو مسبخين لكم کزئی کې خو بدل شو کنه دنن ولا كيدو بدالش ولا سيده لانه ليس من عنده سدد دي طرف نه بل كلاهما لله تعالى ذات شديد وړه الله د پر دی والقضاء انما هو صرف النفل الذي كان حقا له الى القضاء الذي كان عليه او د قضا معنا ده کنه ستو د پر کوم نفلی شای و کنه ماغه تو د سيزو کې استعمال کړو د کوم شدر ونی قضا ماغه د پر د استعمال کړلو تو بني خلمس قضا پاتې و کنه تی سبا د کی سبا در بنی ضرورت مصابو مسبخینی ادا کی بل مسبخینی کول شي ختنن مت شکه ادا کی من عنده زون طرف نه دور کی شاعر و بسلون زون طرف نه شدی ټیم متاور کول تو بنی روزای وا قزو د رمضان ولا ضروری د سډاری کی د نه بعد ونی سي ضروری د شوال کی ونی سي نه ذل قیدی کنه ول شنن دو ټیم کو دی ورځ بنی تو نه پلی روزانی ول شو کنه شو نیول د شو کنه خطیس پریدانه پلینه نه سزا د ورکی پارز نه سره دواړه معنی څه چود دی لیسوای نه سه تور کې د پارز شاید د کیس در باندې قضا ده خو مغه ته شو کو سر په نه په کوم نه بلی وخت ته خدای در کې در کړي شور کې کای کو هغه ته شکه پارز باندې لګای اندی د چی شنل شي قضا نه ال شي کنه سمین عندي خپل طرف نه د ټیم رو بسلو وختو سره ته ټیم نه متعین کنه قضا ولا وانما لم يقيده به خود من عنده ټکه پکې ځکه نه رو بسل لشهرت امر صدا خو جوات خبره سد زون طرف نو اخر وسیته وکونی مدلون علیه بالالتزام دا معنا خاص التزاما سړی ته معلومیږي صدا مقتضا ده واما النفل فانما يقضى اذا لازم بالشروع او د نفلونو کازو خلکیږي ست شروع واګي شروع کې بیا دربنه لازم شي واجب ګرځي ښا کنه وحين ذن لم يبقى نافلا بخسر نافل پتیږي نه ته پکې به چشتر بر صرف النفل الذي كان حقا له القضاء نافل ولا وخت وته خرج کړو نافل خو نافل نه کته یو شروع سره کړه به سره نافل کې دون در بنه دی نافل ولا وخت اله خارج کړه چې دی سره په شروع کړي نو ما غ نافل ولا وخت ورکی خرج کو کدی یو نافل شروع کړي وروجه به مو ته کړي ور کې د بل قضا مو تر کوي وس سره کوم اول د نافل پرا کزه در بنه اوس دا واجب شله د وخت کزیر جته پر دا واجب سار ما وای د یو خداسي پورا بوت کړي د ولله پرچشتا ودای صحیح ده وحين ذن لم يبقى نافلا د نافل نشه بل ساره واجب لكن يد ما ولكنه يد مع انه ليس بواجب فينبغي يراد بقول عين الواجب ندع عين واجب ستيدنا مراد ده كان ثابت بمعنى دخل يعلم النفل هكذا سنافل با ليعم النفل سنافل تاور امش سيدا قيل زن ولم سوى في وجون اخر نور خبر وركشتو خبريداغا خوس مخدس ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا دوی صدا عادت قضا ټکی خود ته بلا بل استعمال خو کا یو بل ته ادا قضا نه پرونه کوي ک زیت شی اسمنوم کړو کنه ادی تو شی منوم کړو دوړ منه وادا کنه ده اوس کله به خپل دنیا ته لور شي قضې ته مانه ده یو شهر باندې پوتې مغام کړل دې ته سمنه در باندې پوتې نو وندنن ولا وم کړو کس بلا مناشتو که عامي جبه کې شی به بل بنیل شي ټکی حتی يجوز الاداء بنيه القضاء ستې قضا ولا نیت ورکی کول شي ادا کې ښه انا اجزي الصلاه زه خدای مونږ کوم دا معنی ده کنه ده انا اؤدي الصلاه په نیمه شوند شوا کنه وبالعكس عند سکه شاده ک زید کولو اللهم اني اقضي لك صوم الذي فاتني ما نه چې پاتې شي و د سیل شي کنه د سیل نشل نه ودي صوم د سیل شي ویل نشل ک زید وا کنه تویل زی ک ز کاو روزاره باندې پوتې و ادا کاوی دینا کسان دي خدای د ګیر شي ما غیر زو ته اړه مې د پنځوري زباده ادایګی دا دو کنه دا ادایګی دا کنه یاري مو نه کار زدایګی به کله رته کید خالوی له ادایګی نه کزایګی نه وته ویل نه کزایګی
یل شي بل په ځای صحیح ده دا ټکي ای یستعمل کل من الاداء والقضاء ما كان الاخر بطريق المجاز مجازي معنا ده حتى يجوز الاداء بنيه القضاء ادا صد د قضا نیت سره شي به یکل نویت ان اقضي ظهر اليوم د سیلش ويجوز القضاء بنيه الاداء س قضاء شاید ورکی ادا ټکی یل شی به یکل نویت انه ادي الظهر الامس وګره ظهر الامس ته د خدو ادي وروړو اقضي ویل نه وروړ یل شي بل فزوي و استعمال القضاء په لدا کثیر به د قضا ټکسه د خواده کیه ډیر استعماليږي صحیح ده كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيتم الصلاة وګره قضيتم وروړه دیتم ویل نه وروړه د خو دماغ غیر ځلمنځ د به وته ویلي قضيتم د قضا وکسنګي قضا نه وکنه د کله مونږ واکې بیا تاسو رزق وسیتلای شي مزدوري کول شي اي اذا اديت صلاه الجمعه لان الجمعه لا تقضى دي كزينه کی کنه زکه تل څه زیت سمانا ده فاذا قضيت الصلاه ده کزویت نه ده فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نه اذا قضيت اديت خونه ده وګوره دینه پاته ولګي د سکوزیت چې کیا تر ورځ شي اديت په ځای بنه ولهذا ذهب فخر الإسلام رحمه الله إلى أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعا لأنه عبارة عن فراغ الذمة كذا ما ندس الزمات فريق وابزون خليقه وهو يحصل بهما ذات أدايا كذا يدور سركيجي سيدا فكان في معنى الحقيقة ده بس حقيقي ما نشبه بخلاف الأداء هذا أداء لكم لفظ ده كان فإنه ينبئ عن شدة الرعاية أداء ما ندس تريوشي دير له حصتي أداء يجد وأكرلا سيدا كان وهو ليس إلا في الأداء ده بس صرف أداء كاستعمالي كما قال الشاعر وشعري لدي الذئب يأدو وللغزال يأكل أي يختله ويغلب عليه وسوى قرده زي كسي الذئب يأدو للغزال يأكله ديس دا ليوچ شكي دا یو مسل ده کنه دا خلق کله بینی سړی په شي کې مشقت کې اخطای کنه امید لګولې څه کېدای شي د شای مو د ششي ملو شي ارته نه په حاصل شدید لپاره ده ښه نه ادای دینه د لفظ رغله ده کنه الذئب ادا يؤدي کوم بام نه رسی هذا فاعل باب تفعیل ده کنه ادا یدی تا د مجرد کې څه نه رسی ادا یادو ده کنه سيدة أدا يأدو يأيدا يأيدو ده سيدة يأيدو يدسدا أيدا يأدو سيدة هذا كوالي ديلشي ديسدا ليوت شكيجي حسيت شكيجي أخوة دي خوتا كيجي كانا خريبة سيدة قربني غليب كيجي تكتا حرکت را حرکتو تکی نه ادا یادو چشتل شي والا نشي ترډي کی وی کازا چشتل شي بیټیما کور کوي ايختله يغلب عليه وامه د صام شعبان حکای سره د شعبان روزه ونی ولا بظن انه من رمضان غیر رمضان خو شعبان فلا جزء دا بنه کی ویل لانه ادا قبل السعودي ذکر خو رمضان روزه کوم زینه ساتي سیده ځکه سره رمضان خو نه راغله سبب نشته مسبب نه کیږي و انسان شوال بزن انه من رمضان کا سوال ول روزانه شي د خالد چې د رمضان ده يجوز به کیږي ویلی لا لانه کذون بنیت الذي وجنه د سیر د کزیر اړه ادایګي په نیت باندې بل ده لانه اداء بنیت القضاء د ذکر د شد ادي لفظ دیای او د روزه د چی نسی رمضان نسی کنه څه د رمضان روزانه شي د خود شوال میاشته کنه رمضان خنه د علاقه د شیشه کې اخطای د رمضان ته بن شوال رغله ته وسانه خبرن خو شوال ول تاریخ تر روزي کې او ساختای ندی ول د روزه ویل ادا شوله وشوله دی واجنه نو شوله سدو کازو ول روزاد رګرځي دی شوال کې ته خدا خیال نشته سمونه کازو شي کنه دو خدي سره کو سار رمضان د سیده نو د شیشه کې یو شاید ادکې خدي قضا ولا نیت تور کی کوي سیده او قضا په طریقې باندې د کول شي کنه شه د کول شي کنه ځکه چې قضا لفظ شي د اذانه عامده وانما الخطا في ظن غلطه خدينه ګمون کی شیده او هم معفو اند معفت ثم انهم اختلفوا فيما بينهم بعلماء اختلاف تا
ان سبب القضاء هو الذي كان سببا للاداء ام لابد له من سبب الاهده فبين المصنف رحمه الله بقوله. اوس مخته څه د سبب دی قضا دی ادا ولا د کدی ادا ولا بیل د دی ولا بیل د دې سدي د پر به ورسره سره غږیږي